د اختر د ورځې سنت او د اختر د مونځ طریقه چونکې اختر زیارت پورې باندې راځي د بل جمعه چې راځي اختر ورځې تېره شوې وي اختر د ورځې سنت دا وي بهتره خبره دا ده چې په وخت باندې راوچت شي سړی ټیم پوره شوی بخښنه غواړم خو دغه ضروري دي په وخت باندې راوچت شه غسل کول د اختر په ورځ باندې سنت عمل دی سړی غسل وکړي دویم سنت عمل چې ښکلې پاکې لتې که نوې لتې وي خو نوې لتې واچوي که نوې لتې نه وي په لتو کې چې کومې ښې لتې بهترینې لتې وي هغه لتې واچوي دریم دا ښکلې خوشبو استعمال کړو خوشبو باره کې ما مخکې مې دا خبره کړې داسې خوشبو استعمال کړه چې خلکو باندې ښه لګېږي داسې خوشبو مه استعمالوه چې خلکو له په سر باندې دم کړي زه یوه خبره وکړم معذرت غواړم موږ دغه ټول ډېر خلک یې موږ سره ټوله مینه کوي الله پاک تاسو ټول خوشحال کړي خو زه د خپله ذاتي یوه خبره وکړم چې بعضې خلک وي راشي ما له یې دا درکوي نو اول د پښتنه کول پکار دي یاره مولانا صاحب یا چالنج چې پورې کوي پښتنه دې کوي چې دا غاتر چې کله غاتر له پورې کوم پتا باد خو نه لګي خو پکې کومه خو هغه غاتر یې اغست دي چې هغه ټول خلکو له سر باندې دار دي نو دا څه تر په خبره ما استعمال او بل چاله ما لګاو چې بل چاله ولګي چې خلکو له نه تکلیف جوړي خلکو له تکلیف نه ورګي خاطر واخله چې په خلکو باندې خلګي وغه استعمال چې خلک یې سلام ته دغه خوشاله دا نه چې وایي چې په اوسه مشکله ختمه کیږي چې سړی نه ځان لري دا سنت عمل دی بل سنت عمل دا دی د غټ اختر ورځ نه د غټ اختر په ورځ باندې د مونځ نه مخکې خوراک نه کول بهتره کله قرباني وشي قرباني نه بعد بیا سړی خوراک وکړي نو دا خبره د اختر مونځ دپاره په یوه لاره باندې تاک او په بله لاره باندې راتګ دا سنت عمل دی او په لاره کې تکبیر تشریق چې ورته لګېږي الله اکبر لا اله الا الله والله اکبر الله اکبر ولله الحمد دا په سره ویل په غټ اختر کې د سنت عمل اوس موږ شربي مو چې زره تر دې ځای خلک را پورې خالد خان د خپل کار کوي ته خلک خندانه مګ رواني په یار باندې الله اکبر دې چې ما واه چې خلک یې روانه شي او دا یې چې کم سے کم خپل اوري الله اکبر لا اله الا الله والله اکبر الله اکبر ولله الحمد بل یو ضروري خبره ده اره اختر کې زبانه چې اختر موږ د څه لږ په وخت باندې څه کوشش کوو چې حالت کې مسالې کوم بیان دي چې هغه شریک شي وایي اکثر موږ خلک د دې ویلي بدر نه اشاره کوي چې ورګه زیر منډه واه نو ته کوم افلاطون نشته د خلک نه یې څه ستاسو خلک کوي په وخت باندې راځي چې ټټي به اشاره کوي کوشش کوو چې په وخت باندې راشي او دغه خبره کې مې خبره وکړه چې کوشش وکړو چې غریبانو خلکو ته په وخت باندې خپل سي وي الله پاک دې مال تاسو ټول من الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه وذريته أجمعين يا الله تبارك وتعالى كما خبر مولى المولى لله ونعم الوكيل فكرنا سنكي فكيف لو أن شيء يا الله تبارك وتعالى من الله تقوى وخناوك يا الله تبارك وتعالى من دين سبحانه وتعالى يا الله تبارك وتعالى خاطرنا مسكي جوابنا كي تكسب شيء وهي دي الله سبحانه وتعالى يتعالى من أمر راجعنا يا الله تبارك وتعالى سنك ماران دي نسبت رمضان دي وعزم مجلس دي طول تسعة كاملة عشر القرآن كما نسيب كي يا الله تبارك وتعالى مجمع مرضي على دوستان من دعاء ومدينة دي من دعاء وقت يا الله تبارك وتعالى دعاء لا بحق قبول منظور دي لكن حاجتنا يا الله تبارك وتعالى من دعاء نبي يا الله تبارك وتعالى حاجتنا يقرأ فرمائے يا الله تبارك وتعالى څومره خلک یې موږ سره په جومات کې په مدرسه کې مالي جاني تعاون کوي یا الله تبارک وتعالى دنیا او آخرت ډېره خوشحالي نصیب کړي یا الله تبارک وتعالى په مال او اولاد کې برکت واچوي یا الله تبارک وتعالى